بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو در رد الالحاد درسونه روان دي. د الله په فضل او په توفیق سره سلیرش اعتراضات ذکر شوی دي. مولوی صاحبانو متوجه اوسئ کتاب ته. سلیرش اعتراضات موږ ذکر کړی دي تر دې وخته پورې او د هغې جوابات. د هغې نه مخکې دعوه جواب دعوه مغربي فکر فلسفه دا هر څه موږ پېژندلي دي. نن چې کوم موږ مشهور اعتراض ذکر کوو هغه اعتراض بعضی مسلمانان هم د غلط فهمۍ په وجه باندې اوس ذکر کوي او بار بار دا واقعیت مخې ته راولي او دغه شانته کې ملحدین او دهریان مې ذکر کوي او دغه شانته کې هندوان هم دا ذکر کوي. دوی د نبی علیه السلام په ذات مبارک باندې حمله کوي او دوی وایي چې د عایشې رضی الله تعالی عنها سره چې د نکاح کړی و نو هغه نابالغه وه. خبره دغه ذکر روانه ده چې د نابالغه وه، د 9 کال عمر و او دا نابالغه وه. د دې اعتراض الحمدلله موږ مدلل جوابات ورکو هم د مسلمانانو ته هم د دهریانو هندوانو ته. موږ دوی ته عقلي او نقلي جوابات ورکو. اول خو موږ راځو دهریان او هندوان دوی ته موږ خبره کوو. عقلي خبرې ورسره داسې کوو. موږ وایو چې د نبی علیه السلام په وخت کې د نبی علیه السلام په ذات مبارک باندې به مشرکانو مختلف قسم اعتراضات کول. کله به ول نعوذ بالله جادوګر ویلي، کله به ساحر ویلي، کله به ورته د لیوني لفظ کو. کچرته هغه وخت کې د عایشې رضی الله تعالی عنها سره د نبی علیه السلام مبارک د نکاح چرته ګستاخي وي او یا دغه معاشرې نه خلاف وي نو هغه وخت به په دې باندې ډېر زیات اعتراضات شوي وي. موږ د ټولې دنیا دهریانو ملحدینو له چیلنج ورکو تاسو موږ له د خیر القرون د زمانې داسې یو کتاب یا داسې واقع بیان کوي چې دا واقع راغستې وي. دا واقع چا راغستې؟ دا مستشرقینو راواغستله. مستشرقینو دا واقع راواغستله او بیا یې د مختلف انداز دپاره استعمال کړله. یو په دې کې دا شوله چې د مسلمانانو د زړونو نه د احادیثو حجیت وباسي چې بی حدیث حجت نه دی. که حجت پې وګوره امام بخاري رحمت الله علیه ولې لیکلی دي. دا زمونږ ایمان او عقیده ده چې الله رب العزت د قرآن کریم حفاظت کړی دی، د اسلام د دین حفاظت یې کړی دی. انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظ. موږ دا نازل کړی دی. د الله د محبوب احادیث داسې شی دي دا وحی غیر مطلوب ده او که نه ده مولوي صاحبانو. دغه شانته کې چې الله رب العزت د قرآن کریم حفاظت کړی او موږ بل درس کې 15 وجې ذکر کړی وي. مولوي صاحبانو که کم سړی دا وایي چې بی احادیث محفوظ نه دي دا په دین کې د تحریف قائل دی. بیا خو پتا او په دهری او په یهودي او په عیسائی کې خو هیڅ فرق پاتې نه شو چې ته مسلمان یې او بیا ته پاسېږي بیا ته وایي چېرې امام بخاري رحمت الله علیه دا حدیث دا د عقل نه خلاف دی. انشاءالله موږ به عقل او نقلي دواړه انشاءالله موږ به څه کوو تاسو له به انشاءالله موږ جواب درکو. د عایشې رضی الله تعالی عنها سره د نبی علیه السلام نکاح دا د الله رب العزت په حکم سره شوی و، په اذن سره شوی و. امام بخاري رحمت الله علیه دا واقع ذکر کړی دا. نبی علیه السلام حدیث مبارک دی چې ته ما 2 ځله په خوب کې ولیدلې ما ته وښودلی شولې چې دا ستا بیبي ده. وایي ما چې مخ ستا وکتلو نو وایي ته وې وایي ما چې دا د الله د طرفه دا خوب وي نو الله به دا خوب پوره کوي. بل تاسو ته موږ دا وایو چې دا رخصتي د عایشې رضی الله تعالی عنها چې شوی و دا ام رومان رضی الله تعالی عنها په دغه سره شوی و په خوښه. نو آیا تاسو ته موږ دا وایو چې د نابالغه لور نکاح رخصتي کومه مور کوي؟ پلار مور هېڅ کلی نه کوي. بل د عایشې رضی الله تعالی عنها حدیث مبارک موږ تاسو له په دې باندې پیش کوو. امام ترمذي رحمت الله علیه او سنن الکبرا کې امام بهقي رحمت الله علیه دا ذکر کړی دی. په خپله د عایشې رضی الله تعالی عنها نه دا حدیث نقل دی. عن عائشة رضی الله تعالی عنها قالت اذا بلغت الجاریة 9 سنین فهي امرأة. کله به چې وجنۍ د 9 کال شو نو دا به ښځه وګرځي بالغه به شوله. د چې کله به ماهواري د به کومې زنانه شروع شي بیا خو هغه بالغه شي. نو دغه شانته کې بل موږ به تاسو ته د خیر القرون د زمانې د دې حدیث په تایید کې او د دې واقع په تایید کې موږ د 15 اقوال ذکر کوو. اول امام زحاک رحمت الله علیه دا د امام بخاری رحمت الله علیه استاد دی. د خپل واقع ده
دا وایي چې په 119 هجري کې وایي زما مور پیدا شوې ده، په 122 کې زه پیدا شوی یم، ګوره 12 کاله دا د خپلې مور نه کشر دی. دغه شانته کې په خپله باندې عبدالله رضی الله تعالی عنه عمر دا د خپل پلار نه د عمر رضی الله تعالی عنه نه 11 کاله کشر دی. دغه شانته کې مشهور شخصیت زمون حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ د خپل لور نکاح د 9 کالو په عمر کې د عبد الله بن عامر سره کړی ده. دغه شانته کې امام دارقطنی رحمت الله علیه په خپل سند سره به ان شاء الله دا حدیث استاد ته بیانو، په خپل سند سره واقع ذکر کړی چې وجنې د 13 کالو په عمر کې نیاو ګرځیدا. که چېرته موږ سره دا شواهد موجود نه وي نو کېدای شي چې بیا به دا اعتراض تاسو صحیح وي. ضروره تاسو خو یو واقع وښیو چې 9 کالو عمر کې هلته د چا نکاح شوې ده، چې 9 کالو عمر کې نکاح شوې وي موږ به در سره ومنو. موږ مسلمانانو ته وایو او د دهریانو ته وایو تاسو دا خلاف عقل ثابت کړئ. څه وکړئ؟ خلاف عقل ثابت کړئ چې دا به دی وخت کې عائشه رضی الله تعالی عنها چې نابالغ و نو بیا به در سره موږ ومنو. موږ سره حدیث مبارک ذکر دی په خپل د عائشه رضی الله تعالی عنها حدیث مبارک دی چې د 9 کالو په عمر کې بچنی بالغه کېدله. دلته چې مسلمانان دوه قسمه جوابات کوي. یو مسلمانان هغه دي دوی وی دلته د حدیث نه 19 لفظ کټ شوی دی، دې ته موږ جواب ورکو. دا هم موږ ورته وایو تاسو په دین تحریف قائل شوي چې دا د دې یو واقع نه د امام بخاری رحمت الله علیه د حدیث نه د 10 لفظ کټ شوی نو د نور نه هم به کټ شوی کنه. بیا تاسو ټول دین کې تحریف قائل شوي، په تاسو د هرینو کې به څه فرق شو؟ او د سیده کنه د مولوی صاحبانو دغه شانته کې دوی ته منګه به او د نورو ته وایو چې تاسو په امام بخاری رحمت الله علیه باندې اعتراض کوي چې دا خلاف عقل دی. موږ ولې خلاف عقل دی؟ کاغه واقع خلاف عقل شنو به دا نه چې دا 15 شپږ واقع دي دا هم به خلاف عقل شي کنه. بیا به ته وایي چې بای دا نو چې دا ټول دین به ناقص غني. دا خبره تاسو غلطه ده. بای تاسو مطالعه کوي د قران او د حدیث مطالعه کوي، بیا پاسې کې بیا روس تر پاسې کې بیا په قران او حدیث باندې اعتراضات کوي. مطالعه نه وکړي بس هغه وسو چا د چټ درکړې بس هغه باندې تاسو شروع کوي په احادیث باندې اعتراضات کوي. مولوی صاحبانو لګوا لګزان خبروي د احادیث مبارکونو ځان خبروي. زمونږ دین محفوظ دی، د قران حفاظت په 15 طریقو سره شوی، په دې کې احادیث هم موجود دي. موږ سره د اسماء الرجال په شان ډیټا موجود ده، د یو راوي ریکارډ موږ ته معلوم دی. موږ ته الحمدلله دا قران کریم او دا احادیث دا محفوظ را رسیدلی دي، دا په تواتر سره را رسیدلی دي. او تواتر کې بیا څه دغه راځي بل امت الله رب العزت دا امت دا د دې امت خصوصیت ده. لا تجتمع امتي على الضلال. الله رب العزت وایي چې دا زما امت الله په ضلالت نه راجمع کوي. اوس داسې واقعیت پر راځي او هغې باندې که چېرته دا د خیر القرون په زمانه کې دا واقع د عایشې رضی الله تعالی عنها نکاح کله شوې ده؟ تاسو ته تپوس کوم مولوي صاحبانو خیر القرون په زمانه کې شوې ده؟ نبی علیه السلام مبارک په خپله نکاح کړې. که چېرته دا خلاف وي خلاف عقل وي مولوی صاحبانو هغه وخت کې په اعتراضات شوي کوم یو حدیث خو به ذکر شوی وي کنه. دا خو وروسته د 14مې صدۍ نه وروسته مستشرقینو چې کله د اسلام مطالعه دې دپاره وکړه چې په اسلام باندې اعتراضات وکړي نو دلته بیا زمونږ بعضې کمزوري مسلمانان هغوی بیا راځي په احادیثو باندې اعتراضات کوي. نه دا ستاسو ورور عقلي طور او نقلي طور دا ستاسو خبره باطله ده. اوس راځو عبارتونو ته او اوس سبق شروع کوو انشاءالله. ستاسو ته به ټول ریکارډ معلوم شي چې د عایشې رضی الله تعالی عنها په دې وخت کې عمر 9 کاله و او که نه دا د 19 دا خبره هم غلطه ده. او چې څوک وایي امام بخاري رحمت الله علیه دا حدیث یا د په اعتراضات کوي پراویانو باندې اعتراضات کوي. الحمدلله دا حدیث بالکل صحیح دی او دا منګه څنګه د په دغه کې موږ شواهد پیش کو 15 شپږ واقعیات موږ ذکر کو. تاسو تتبع تلاش کوئ کې د شروع وي نو ان شاء الله تاسو سبق شروع کوي. مخکې ځو الرحمن الرحیم. اعتراض نمبر 25 رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوم عمر جنکو سره د نکاح شوقي. دا ګوره دا ملحدین دا اعتراض کوي. وي ګوره تاسو پیغمبر نبی علیه السلام وي کوم عمر جنکو سره نکاح کوله. موږ ورته ظالمانانو هغه خپل جنسي خواهشات نه وو. هغه د 15 کالو په عمر کې انسان جنسي خواهشات لري. هغه د ځان نه 15 کاله مخکې کونډې سره نکاح وکړه او 53 سال چې وو 53 سال پورې یار 53 سال کې خو د انسان هغه ځواني هم ختمېږي. د چا سره وتېر کړه؟ د خدیجه رضی الله تعالی عنها. 53 سال نه وروسته بیا د نکاحګانې شوي دي. دی موږ ته په ریکارډ وښیي نو 53 سال نه بعد به د انسان څه جنسي خواهشات کنه د ده نه مخکې نبي علیه السلام ته چې کله راله ابو طالب صاحب چې ژوندی و او دا خلک ورته راله قریش د مکې چې ورته راله وایي ته د خپل وراره ته ووایه دی د زمونږ خدایانو ته بد رد نه وایي څه چې غواړي وایي چې کومه جینۍ د ده خوښه وي موږ به له په نکاح کړو. که دا باچهي غواړي موږ به باچا کړو. نبي علیه السلام ورته انکار وکړو. که نبي علیه السلام ته خو هغه وخت کې باچهي میلاوېده هر څه میلاوېدله. دا خو د الله په اذن سره شوې ده. د عایشې رضی الله تعالی عنها سره نکاح ته د الله په اذن سره شوې ده. نو بیا موږ منیر شاکر صاحب ته د نور ته چې بیا په خدای باندې اعتراض وکړي نعوذ بالله کنه. بیا خو تاسو په خدای باندې اعتراض وکړي چې وایي یا الله دا دې ولې په نکاح ورکوله.
زه مخکې ځم شه. جواب ملحدین د ذهني پسماندګۍ او د جهالت په انتها کې دي په کوم ځای کې چې عقل کار پرېږدي او جهل غالب شي او بغض او عناد او تعصب نه علاوه سبانو دا زمون کتاب د مقاله د رد الحاد دي کې موږ دله مکمل دا جوابات ورکړو موږ دا درس هم دنه کوو دلایل په ځای په ذاتیاتو باندې شروع کړي. دا اعتراض په نبی علیہ السلام باندې کول صحیح نه دي ځکه د دین مخکې د عربو مشرانو نبی علیہ السلام ته د نکاح پیغام ورکړی و چې کومه جینۍ دې خوښه وي هغې سره به ستا نکاح وکړو خو زموږ معبودانو ته څه مه وایه او نبی علیہ السلام دا پیغام رد کړی و نو د دې نه پته ولګېده چې د نبی علیہ السلام د نفساني خواهشاتو واله نه و. دویمه خبره د حضرت عایشې رضی الله عنها سره د نکاح مسله ده نو دا د الله جل شانه په اذن سره وه. د بخاري شریف حدیث دی چې نبی علیہ السلام ته خوب کې ښودلی شوه چې عایشه رضی الله عنها ستاسو بیبي ده نو په دې د نبی علیہ السلام څه قصور دی. نبی علیہ السلام باندې دا اعتراض کول ځکه هم صحیح نه دي چې نبی علیہ السلام د خپل ځوانۍ په عمر کې د خپل عمر نه زیات عمر والا حضرت خدیجه کبرا رضی الله عنها سره نکاح کړی وه. په هغه وخت کې د نبی علیہ السلام عمر مبارک 25 کاله و او د حضرت خدیجه کبرا رضی الله عنها عمر 40 کاله و. د ملحدین دا اعتراض په تعصب او جهالت باندې قائم دی. اوس پاتې شو دا خبره چې عایشه رضی الله عنها نابالغه وه نو دا خبره د ملحدینو صحیح نه ده. دلته اوس ګوره دوی دا اعتراض کوي د 9 کالو په باره کې کنه چې دا نابالغه وه. موږ ورته حدیث ذکر کوو د عایشې رضی الله تعالی عنها خپل قول مبارک دی چې هغه وایي چې کله به جنۍ د 9 کالو شوه دا به بالغه وګرځېدله دا به بالغه په دې ګرځېدله د پلار مور به د نکاح کوله. تاسو ته د نابالغې لور نکاح به څوک وکړي؟ هېڅوک یې نه کوي په دنیا کې دې موږ له دوی وښیي داسې یو انسان چې هغه د خپل اولاد سره ظلم وکړي او بالغ نه وي د نکاح وکړي. موږ د ټولو ته دا چیلنج ورکوو تاسو موږ له یو داسې واقع وښیوئ چې د نابالغ اولاد نکاح دوه رخصتي دوی کړي وي. نکاح کول په ماشومتوب کې هم کېږي رخصتۍ خبره موږ کوو چې دا د نابالغ یو د رخصتي دي وکړي عقلي طور موږ دوی له وایو ځکه د عربو ماحول ګرم و خوراکونه یې ګرم و په هغه معاشره کې ماشوم زر بالغ کېدو داسې واقعیت موجود دي چې په هغه معاشره کې په 9 کالو کې به جنۍ بالغ کېدل. موږ هغه واقعیت ذکر کوو په کومو کې چې د 9 کالو په عمر کې د جنکو ودونه شوي دي. د 9 کالو عمر کې د هلکانو 10 کالو عمر کې د هلکانو به ودونه کېدل. دا نه ده چې یوازې جنۍ به 9 کالو کې بالغېدله. دا د خپل عبدالله رضی الله تعالی عنه په خپله باندې د عمر رضی الله تعالی عنه 11 کاله چې کشر دی 10 کالو کې دی هلک واده کړی عمر رضی الله تعالی عنه عمر بن عاص 100 کالو کې واده کړی 10 کالو کې به هلک هم بالغېدو. که چېرته موږ سره د هلکانو په باره کې واقعیت نه وي چې هلکه دوی وختي بالغ کېږي خو بیا به تاسو ویل چېرې جنکۍ ولې دا اعتراض به بیا بل راتلی بل اعتراض به دوی عقلي طور کولی چې دا جنکۍ ولې په 9 کالو کې بالغېږي نو هلکان دې هم زر بالغ شي چې خوراکونه یې ګرم وو خوراکونه یې ګرم وو ماحول یې داسې وو زر به بالغېدل نو هلکان به هم زر بالغېږي که نه. نو هلته موږ سره په دې باندې هم عمر رضی الله تعالی په 10 کالو کې واده شوی په 11 کالو کې خو زوی پیدا شوی. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة رواه سنن الكبرى للبيهقي والترمذي. عائشة رضی الله عنها فرمایي چې جنۍ به د 9 کالو شوه نو دا به ښځه وګرځېده. نو د ښځې نکاح په کوم ځای کې باطل ده چې یوه ښځه که 10 کالو شي او که د 50 کالو شي تاسو نه تپوس کوم عقلي طور د هغه نکاح باطله شوه رخصتي نه ولې باطله شوه هغه د نکاح اوس قابله شو د رخصتۍ اوس قابله شوله. نو داسې ښځو به اکثر نکاح کېدله چې د 9 کالو به شوه. اول واقع موږ ذکر کوو دا څوک دی امام زحاق رحمت الله علیه دا څوک دی دا د امام بخاري رحمت الله علیه استاد ابو عاصم د کنیت دی چې زما مور په 110 هجري کې دا پیدا شوه او په 122 کې څه شوه زه پیدا شوم. ولدت أمي سنة 20 وولدت أنا في سنة 22 تاريخ دمشق تهذيب الكمال سير أعلام النبلاء. دا واقعیت بنګه تاریخ دمشق او تهذیب الکمال او سیر اعلام النبلاء د ټولو دا واقعیت ذکر کړي دا نه چې یو کتاب به ذکر کړي الحمدلله په دې باندې دغه شان ته کې دویم عبد الله رضی الله تعالی عنه د خپل پلار عمرو بن عاص رضی الله عنه نه 11 کاله کشر دی 11 کاله د خپل پلار نه کشر دی. ولم يكن بينه وبين ابيه في سن سوى 11 سنه. تهذیب الکمال راوړوي دغه تاسو د اسماء الرجال کتابونه راوړوي چې تاسو پوه شئ چې 9 کالو 10 کال عمر کې ودونه شوي دي او که نه دي شوي بیا را پاسېږئ په امام بخاري رحمت الله علیه او بیا په نورو محدثینو او په احادیثو باندې بیا اعتراضات کوئ. دریم نمبر عروه د فاطمه بنت منذر سره نکاح وکړه. نکاح په وخت کې د فاطمه رضی الله تعالی عنها عمر 9 کال عمر. تاریخ بغداد تاسو راوړوي تاسو وایئ چې صرف د عائشې رضی الله تعالی نکاح په 9 کالو کې شوې ده دا خبره تاسو غلطه ده. څلورم حضرت معاویه رضی الله عنه د خپل لور نکاح د 9 کالو په عمر کې د عبد الله ابن عامر سره کړې ده. تاریخ ابن عساکر
پنځم امام دغه روایت زوج معاویه ابن ابي سفيان رضی الله تعالی عنہ او د حدیث و نشته پکې ښا دا تاریخ دمشق دغه واقع هم ذکر شوی دی چې معاویه رضی الله تعالی عنہ د خپل لور نکاح د 9 کالو په عمر کې کړی و د عبد الله بن عامر سره. پنځم امام دارقطنی رحمت الله علیه په خپل سند سره ذکر کړی دی چې یو جنې د 13 کالو په عمر کې نیا وګرځیدا. حديث قال حدثنا علي بن محمد المصري قال حدثني اسماعيل بن محمود النيسابوري قال حدثني عمر بن المتوكل قال حدثني احمد بن موسى الضبي قال حدثني عباد بن عباد المحلبي قال ادركت فينا يعني المحالبة امرأة صارت جدة وهي بنت 18 وولدت ل9 سنين ابنة فولد ابنتها ل9 سنين فصارت هي جدة وهي بنت 18 قالو په عمر کې دا سو ګرځیدله. دا امام دارقطنی رحمت الله علیه په کتاب النکاح کې دا حدیث ذکر کړی که څوک راوړوي کتاب النکاح راوړوي دارقطنی وتا سره موجود وي. حدیث نمبر دی موږ سره چې کوم دغه دی کوم مکتاب دی نو هغه 3926 دا حدیث مبارک دی. دلته لږ صبر وکړه. په دې حدیث کې د 2 زنانو عمر د 2 زنانو د نکاح واقع ده. په دې حدیث کې تاسو سوچ وکړئ یو جنې د 13 کالو په عمر کې نیا وګرځیدله څنګه د 9 کالو عمر کې د دې جنې واده وشو او بیا چې د 9 کال وروسته د دشورو بیا داسې شي شو د هم د بل لوري هم چې نکاح وشو او رخصتي وشو لوري پیدا شو نیا ولې وګرځیدا نیا چې ګرځي خو د 2 نکاح شوی کنه اول د نیا وروسته د لور نو د 9 کالو په عمر کې د 2 جنکو د واده کیږي یعنی دا یو د عامه خبره وا سوا 9 کالو بچ جنې شو بس بالغه بشو نکاح به وکړه ځکه په 13 کالو عمر کې به څنګه دا په دې پوه نه شوي. په دې حدیث کې د 2 جنکو د 9 کالو د عمر واقع ده څنګه اول چې دا جنې د 9 کالو شو نکاح وشو رخصتي وشو د لور شو بل د لور 9 کال پس د لورم بالغه شو داغه جوش خو داغم لور شو نو ځکه دانیا وګرځي کنه. په دې حدیث کې نو دا سو واقع شو دا پوه شوي مولوی صاحبانو کنه پوه ها دا سو حواله منګه پیش کړی چې د عرب معاشره کې په 9 کال عمر کې ماشومان بالغ کېدل ځکه به یې والدینو نکاح کوله چې امور هم د نابالغ بچی نکاح نه کوي. نو دا اعتراض چې ملحدین یې کوي دا فعینات باندې بنا ده که دوی د عربو د تاریخ نه ځان خبر کړي نو دا سوالونه به یې نه کوي. مولوی صاحبانو دا خو منګه دوی له جوابات ورکو مسلمانانو ته چې منګ کم د عشره د لفظ جواب ورکړی دی هغه منګه مخکې ذکر کو بیا زه دوباره وایم چې دا مرګري په پوه شي که چېرته تاسو وایئ چې دلته د عشره لفظ کټ شوی دی څه شی دی نو بیا پکار دی چې د نورو احادیثو نه هم کټ شي داسې ده که نه ده دا خبره ستاسو باطله ده چې تاسو وایئ چې بهی موږ ځان خلاصوو دلته اصل کې 19 او نه دا خبره غلطه ده. موږ د نورو ته وایو چې بهی تاسو وایئ چې دا خلاف عقل ده نو خلاف عقل هم نه ده او څه شی دی او دغه شانته کې غلط هم نه ده. ولې موږ په دې باندې شواهد موجود دي موږ سره 15 شپږ په موږ ذکر کړو نو د ملحدینو او دغه شانته کې د منکرینو احادیثو کم چې په هر جامه کې وي که هر څوک وي د هغوی دا اعتراض باطل دی چې عایشه رضی الله تعالی عنها سوه نابالغه وه. تاسو د واقعات دار ذکر شو الحمدلله تاسو په پروف سره په ریکارډ سره الحمدلله دا ثابتولی شي چې هغه عمر کې په هغه معاشره کې په 9 کالو کې واقعاتو کې د زنانو او د هلکانو ودونه به کېدل دا د هېڅ د عیب خبره نه. اوس چې کوم مسلمانان یا کوم داسې خلک دي چې هغوی اعتراضات کوي نو دوی څه شي دي دا د بل نه متاثره دي او د بل دپاره یا کار کوي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. دوستانو کوشش کوئ دا درسونه مخکې شیر کوئ زموږ د دې درسونو مقصد هم دا وي چېرې موږ دا جدید کم شبهات دي د مسلمانانو ذهنونو ته خلک چې د مسلمانانو عقیده خرابوي چې تا د امام بخاري رحمت الله علیه نه منه ستا دغه ختمه شوه ستا دغه برز مثال هغه نه دی دغه اوچت شو عقیدت دی اوچت شو چې هغه په باره کې زموږ دا عقیده د اصح الکتب بعد کتاب الله دا امام بخاري رحمت الله علیه چې زموږ حدیث محفوظ پاتې نه شو نو بیا به نور موږ سره څه پاتې شو بیا قرآن باندې هم دوی اعتراضات شروع کړي. نو مولوي صاحبانو تاسو ګوره دا درسونه مخکې شیر کوئ او دا درسونه ضروري دي چې دا مقصود د الحاد د رد دا هر یو جامعه کې په تخصصاتو کې دغه پکار دی ضروري ده چې زموږ مفتیان کرام دا د دې فتنې نه خبر شي او را روان وخت کې د مقابله وکړي شي. واخر دعوانا الحمدلله.